د تا تر نبوت نه مخکې د امین لقب ملاو شوی دی ځکه چې د په منقشه خیانت نه کول خپل یو سوی اعتبار نه پلا کېدل مشرکین خو ځکه پیغمبر سره شول نو دای چې کله مدینه ته هجرت کوه رسول الله رضی الله تعالی عنہ ته ذمہ داری ورسپون کا علی زلوړلا وطن پرېږده پلونکی دا شیونه مسره مناتی دا پلونکی ته ورسوه رسول الله رضی الله عنه علی وجه الاتم والاکمل هکا دا کوي ورسو نو دا په امانت شه تمام حقوق درې میکاچا مولوی در سره پټه په غوش پر خبره درته وکړو چې ما وشا دا مناتو دی چاته وشول کبیره ګناه ده حرام دی د عمل او په مجلس رسول الله فرمایي المجالس بالامانه جامع شرید وراس خبرې دي چې دا دونه چک شو ملګری په چوکۍ نه ژغېږي د کبیره ګناه دی رسول الله فرمایي چې دا امانت دی لیا بلې چا د راس خبره و در سره کور مشاریه تو تحت لون دی ډېر د کور باندې دی دغه ټوله حقوق برابر کول دا مشریه ته څنګه امانتو قومي مشری د داده امانتو حکومتي عہده د داده ته څنګه امانتو پدښو خیانت نه کوي چې او بل دا چې عہده ذمہواری او نه اهل ته نه ورکوي دا ست عقل یشور زراک پوي سړی ورته کسه زکه چې دا په امانت شه خیانت ته چرړ داسې کړنین ګوډړین ورته وکسه بیا چې نظام د مسلمانانو خرابېږي مسلمانانو د نظام د درستګۍ د پورو شاب بصلاحیت سړی مشورې ته کسه او دوام چې کوم مخوجي ورنه مطالبه په د آیات شه شوی دو چې د چا په میان شه صلح کوي بیا وکې په عدل په انصاف سره عدل انصاف سره وکوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عدل انصاف واخ وکسه د وخت بادشاہ دی او یو عام سړی پلوس نسی د قاضي مخته یې دروي بیا فیصله د وخت قاضي کی حضرت عمر خلاف کیږي دا عدل دی دا ته انصاف دی د زیای دی په اوس په پترا پاکشه یو د غلام زوی چیرې دی وارو د خې بادشاہ زیای و تو ته پړې پېښه کړل چې موږ د غاټ انسالټ وکړ غاټ به زیاته کړې مو پلور وکړه اتو پلور وکړه ارخاوه د غاټلا اوس پتراپا کای په مخ په لار سر بغوړا شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته په عدالت شه پېښ ورته چې دا څنګه انصاف دی زوی دې سړو وړا ول ټول پر ورجلایا کا تو انصاف داوی بادشاہي دغه پراوی چې او بل زیاړه ورته وکړي راچر ازری کې بلاو زیای روه سره چې ابن عمر څنګه او دی عبد الله نو مې درې څکړي کړي دي اول خیل اول ورته چې کړي خو مې دی وای مانه ورې بیا څنګه دا ټول غلط کورم نه کړای عمر خو د انصاف چرچی دی عمر خو په انصاف باندې مشهور دی وی چې بس غلطی شوی چې نه سازو در کاوه نه کاین ته کام در خو خلی بدل وی چې را پلورا خو بیا غټه بي جتیدو شرم دی چې ساماندې لشکر سره شه د راولای او غوښمر باندې شي وی چې نه غرور دی وبوسا شریعت حکم دی چې اعلاني اساسو ورکوي چې ټول خلک عبرت زره وکړي ټول خلک مخته اساسو ورکوي هغه عدل لا تا ویلای کیږي نو یې چې کاچا په میان شه د فیصله کوله به انصافی نه کوي چانو رشوات خانه پکشه خوره چای پانی چې پاکستان په ژبه کې ورته چاته لمسای کیږي نه ور ټیټیږي وهانه چانو په هات تیر ظلم نه پکشه کې چا طرف ته ميلان نه کوي او بزود په یو مراکات درویش ورا اجرتینه هنه او خلصری هاروم دي یوره چې فیصله کولای شي دغه په دې نیاد باندې فیصله ملتوی کول تیمینا ور کول چیارا ورتا گوششا ورتا چکشا پادل وکا عادات وکا لا يجوز اكل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه مسلمون یواری په مول تک سره حرام دي چې پتا با خپل دیر نه کی ایک امرکا د یور نه کېدل چلو ټیم ویر کا دعا ورانو وخت لا بیا ټیم ویر کا اجرت جایز دی خداوی شي کیم کاروبار دی کنه ز خپل مرکی کوم زې حق خو مدا نه ویلو وړي چې فریقین خپل دام را نوی سرارت لکه مراکزنی چې تورا سرارت کی بیا یو بړې چکا وردا چې تریش دي چې سابو خو په څه غیش زکات کاروبار خو په څه تونداوي چې دغه سي بشپړ حساب په اور توي په و باوي قرآن الله جل شانو دغه حکم ډېر انتهایی صح بیان کړی چې کله هغه چا په یاد څه فیصله کوي بیا دوا دا پریشان دي دا مسلمانې په مان څه فساد دی
مسلمونه په مارک په وینه تیاول په ټیکل دې په خپل میان شه بې عزته کول شي کیم خیر دی مسلمونه خو اجتماعي دین دی امت اجتماعي دی امت محبت دی امت مینه دی امت اختلاف د ثقت د نه لرلې امت دی چې کله ها مخلص وي دا حکم د قرآن کې تو بلی کلی دی چې د قاضي د پرادای د عالم د پرادای د مفتی د پرادای د ثالثون پرادای میانزغړی پرادای هر عدالت د پرادای جج د پرادای هر هغه ذمہ دار فورم چې دا یوره د فیصلې ثقت لري دا خالص لله فلا فیصله نه کوي دا خاین دی قرآن د دغه آیات په ضد د انسان نو الله جل شانه دا کمیشته داس مکار بلا فیصلیم کوله الله جل شانه دا مشته په انصاف دی فیصله توفیق وکړو علام د خیانت نه پکښ وسوتی علام د ظلم نه پکښ وسوتی او چې نور خلک ته خیر نه وړي نور خلک په دردولم زړه نه خوږي په نور خلک مې زړه نه بدوي بیا په داس خبره کې مش خپل الله شاخو نو ان شاء الله کوشش تو دا کوي چې کله همیش د چا په مان شه فیصله کی په انصاف کوي په عدل سره کوي او پیرا خوري او پورې کوي دا خیانتی نه دا رواجی نه دا دسترین نه دا زلالتین نه او دا ډېر زیات تعالی مؤاخذات دا ډېر زیات تعالی جوړم دی الله دا کثیر غلط ارخه شوی دی الله دا په مغفرت او کو اندیاس خدای پاک مشتا دی انصاف توفیق سبحانك اللهم وبحمدك